إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر محترم سامعین و مسلمانان رونو د ډېرو ورځو داسې بعضې ملګرو موږ نه دا مطالبه کړې وه چې د قربانۍ متعلق یو څو خبرې تاسو وکړئ. د قربانۍ متعلق ډېرو علماء کرامو په مساجدو کې په سوشل میډیا باندې د قرآن او د حدیث پر رڼا کې بهترین بیانات کړي دي. الحمدلله زمون مسلمانان خاص کر د کتاب او سنت منون کی هغوی د دې مسائلو نه خبر دي. موږ به د دغې ملګرو د وینا په بنا باندې یو څو خبرې د قربانۍ په متعلق به وکړو. اوله خبره دا ده چې دا قربانی د شریعت په رڼا کې څه حکم لري. آیا دا قربانی فرض دا، واجب دا، سنت دا، مستحب دا؟ د دې په شریعت کې څه حیثیت دی؟ جمهور علماء کرام یا ائمه د دین، محدثین، مفسرین اکثر هغوی په دې باب کې دا اقوال په خپلو کتابونو کې ذکر کړي دي چې قربانی دا سنت مؤکده ده. په دې باب کې بیا بے شماره ادله دي د کتاب او سنت نه. او ځینې علما او ائمه داسې شته چې هغوی وایي چې قربانی دا واجبه ده. هغوی هم خپل ادله په دې باب کې ذکر کوي. خو دا مقام چونکې د ادلو د بیانولو نه دی، سامعینو ته، اوریدونکو ته موږ صرف یو مختصره حاکه ذهن کې اچو. راجح قول پدې کې د جمهور علماء دی چې قربانی دا سنت عمل دی، دا نه فرض دی نه واجب دی. یو انسان قربانی نه کوي، د په قربانۍ نه کولو باندې ګناهګار نه دی. ځکه یو فرض چیز یو انسان نه ادا کوي دا هو په ډېر ګناهګاریږي، حتی کې کفر ته موځي. د صحابه کرامو کې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئی سره د وسع او سره د استطاعت نم
یو کال قربانی پرې خو دیوا دا د دې لپاره چې خلکو ته پته ولګي چې قربانی دا فرض او واجب نه ده د جمهور دا رایا د جمهور دا نظریه دا پرانا دا دلو کې راجح ده دویمه مسله هر کله چې قربانی واجب نه ده بلکې سنت عمل دی د دې قربانۍ د پاره څه شرایط دي د یو انسان قربانی به اعلی قربانی ګرځي قربانی به اعلی قبلیږي د الله تعالی په دربار کې چې دې کې یو څو شرایط دي دا خبره یادول پکار دی او په دې عمل پکار دی اول شرط په قربانۍ کې دا دی چې کم ساروے مسلمانان مومنان علالی دا اختر پورز باندې پکار دا چې دا د بهیمت الانام نه قرآن پاک کے ملاوی اوحلت لکم بہیمت الانام بہیمت الانام ستوی بے زبان ساروی بیا په زبان ساروی کی ډیر سيزونه داخل دي خو نه هر یو بهیمت الانام باندې قربانی نه کیږي بهیمت الانام دا سلور قسم دي او کله چې آئی کې نارینا زنانا یو ځای کې نو بیا ټول اته قسمه جوړیږي دغه سلور قسمه سارونه ما سوا په بل ساروی باندې قربانی نه کیږي یو پای کې اوخ ده پای کې غوی ده پای کې ګډ ده او دارنګي چيله دې سلور سارو باندې قربانی جائز ده او چې کله ور سره مؤنث نارین زنانم یو ځای کې دا بیا ته قسم شو معنا اوخي کوخي غوای غوي ګړي ګړي دا فرق نه کی چې یاره ساروی نارینه ده دا زنانه ده او شرط پدې کې دا ده چې د دې اتو قسمونه بهر ببل ساروی نه اوس یو انسان وې ز پاس قربانی کوم نه کیږي یو انسان وې چې ز پچر جرګ قربانی کوم نه کیږي یو انسان وې چې ز په مرغې کوم نه کیږي اگر که دا چرګ یا چرګ حلال دی غوخه خړې شي مرغې حلال ده خو لیکن قربانی پې نه کیږي تحلیل جدا مسله ده د یو سیز حلال والے جدا مسله ده لیکن پای قربانی کول دا جدا مسله ده بای چې په دې مسائل مسلمانان ځان پوهیږي ډېر سيزونه شریعت حلال کړی دي لیکن قربانی پاغي باندې ثابت ده نه نو مایړم به شرط په قربانۍ کې صحیح چې ساروی با د بهیمت الانام نه او دا ته قسم دي امام قرطبی رحمه الله آپ خپل تفسیر کې اجماع را نقل کړي اجماع د مسلمانانو چې قربانی ما سوا د سلورو سارونه په بل ساروی نه کیږي علی کی والذی یضحى به باجماع المسلمین الازواج الثمانیه
هغه ساروی باندې چې قربانی کېدلی شي په اجماع د مسلمانانو دا اته قسمه دي. معنی کله چې نارینه زنانه یو ځای کې او مخکې نمونه ما ذکر کړل په دې د ټولو مسلمانانو اجماع ده. دا خبره تفسیر قرطبیم ذکر کړی دا. امام ابن قیم رحمه الله په زاد المعاد کې کړی دا. امام سرخسی په مبسوط کتاب کې کړی دا. یو شرط پدې کې دا دی. دویم شرط د قربانه په ساروی کې بدایي چې دا په معیار باندې پوره د عمر با د حد رسیدي چې پای به قرباني کیږي. او دا معلومیږي د غاښونو نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تذبح الا مسنّا. تاسو چې کله قربانی کوي په یو ساروی نو په مسنّه کوي. مسنّه څه ته وایي؟ مسنّه هغه ساروی ته وایي چې دوه غاښونه راختي. بیا پار یو ساروی کې خپل تفصیل دی، ګډه کې، چیله کې، اوښ کې، غواغوی کې. خو مسنّات تعریف هم دادے. تمام محدثین لکی، محققین لکی په شرح د دې حدیث کې مسنّا هغه ساروی ته وایي چې د پيو غاښونو د غرزولو نه بعد د دوه غاښونه راختي. ساده الفاظو کې به ووایم یو ساروی 3 کالو ته رسېدی، 4 کالو تم رسېدی، خو د 2 غاښونه نه دي راختي، نو په دې ساروی قرباني نه کېږي. ډېر مسلمانان د دې مسلې نه خبرې، بس دا خبره کوي چې جی د 2 کالو دی، د 3 دی او غاښونه نشته. دا تا د چاوي شرط پدې کې دا چې هغه 2 غاښي زی. دریم شرط د قربانه دا دی چې قربانه ساروی علاله نو په خپل ټیم کې به علاله. دانه چې د ټیم نه وړاندې ته قرباني وکي، ټیم سره د اختر مونږ چې کله وشي، یو انسان د اختر د مانځه نمخ کې د ټیم نمخ کې قربانی د اوکړه ساروی حلال کو، نو دا قربانی نه ده. ټیک دا یو عامه صدقه ده، قربانی دې ته نشي ویلې. دا یو عبادت د پاره ټیمی، د مانځه خپل ټیم دی، دارنګې د قربانې خپل ټیم دی. سلورم شرط په قربانې کې بدایي چې کم ساروی ته حلاله دا به د عیبونو نه، د نقصاناتو نه، د بیمارو نه به پاکي. او وروسته زویم دې ته به سلامتی آئی د عیوب او د نقصاناتو نه. اوس په دې ځان پوهول پکار دي چې دا څومره بیماری دي. ډېر مسلمانان هو په دې مسایلو نه خبر، یا ځان نه خبرې. هغه کمی بیماری دي چې په ساروی کې وي نو قرباني به نه کېږي. نو په اجماع د مسلمانانو باندې اجماع اصلور بیماری دي. کله چې دا سلور عیبونه په یو زناور په یو ساروی کې وي نو قربانی به نه کېږي. او که د دې نه ما سوا هر څومره نقصانات په یو ساروي کې وي نو سپاک نه لري. حدیث دی د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ،
آوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ادریدو په مونږ کې مونږ ته بیان کولو مونږ ته تقریر کولو مونږ په مسائلو د دین باندې پویولو نو ویلې چې اربعون لا تجوز فی الضحایا سلور قسم عیبونه دي سلور قسم ساروی دي چې پاغي قربانی نه کیږي اغا سلور قسم ساروی سے یو الاوراء البین عورها یو داسی ساروی دے چی داغا اڑنوالے بالکل خکار دے بعض ساروی داسی چی اڑنوالے خکاری داغا پستر ہو کہ نقصان دے خدا نقصان دے ساروی کو اخکار دے بعض خبر زان پویل پکاری خکارا دے اخکارا رنوال اخکارا دے د ساروی پسترگو کی عیب دے آگے اخکارا دے تیوینی چی ساروی بدی لگی شیڑا دے ممسوح العین دے پدے ساروی قربانی نکی دویم والمریضتو البین مرضوها دا سی بیمار ساروی چی دی بیماری بالکل خکاری گوره یو خدا سی بیمار ساروی چی د بیماری خکارا نہیں دنن بیماری ظاہر ہے کہ اسے بیماری خکارا نہیں پاغی باندې کیگی مرض خکاری بل والارجاء البین ذلوها دا سی گوڑ ساروی دے چی د گوڑ والے مخکارا دے او پتہ لگی چی پلار روانی گوڑ گوڑ روانی او کدا سی ساروی چی ٹک دا گوڑ دے لیکن گوڑ والے اخکارا نہ دے عام زناورو سر چی روانی نو صحیح روانی آئی سر مزل کولے شی آئی سر سر لت لے شی بیا بھی کی چی گوڑ والے بالکل اخکاری سلورم والکثیر اللتی لا تنقی یو دا سی ماندہ زناور دے ماندہ چی اڈو کی پکرا ہوتی خوا نو پاغم نکی دا سلور قسمہ بیمارے دا سلور قسمہ عیبنا چی پکم زناور کی نو پائے نکی وہ پا حدیث باندے لگزان پویل پکاری پا حدیث کی سنگ الفاظو اربعن لا تجوز فی الضحایا الاوراء البین اورها رنوالے اخکارئی گوڑوالے اخکارئی بیماری اخکارئی دا حدیث دلیل لے پدے خبر باندے چھ معمولی نقص معمولی عیب دا سباق نلری معمولی نقصان دے بسترگو کے معمولی نقصان دے پخپا کے معمولی نقصان دے پا بدن کے آگے بالکل اخکارا نہ معلومی گی نو دا دلیل لے چی پدے باندے قربانی کی بعض خلق ہوڑی قصے گئی دا سی ساروی بیا کم زے پیدا کے خام خواب پس ساروی کی ہوں معمولی نقصی کے نا یا گریدلے یا اخپا گریدلے کم زے کی وین راوتی او کدی قصو مسو پسی گرزی نو بیا ہو دا سی ساروی دیر کم ملاوی گی پمیلو کے نمائے چی درہم شرط بسی درہم شرط بدائی چی دا ساروے با دا ہر قسمہ نقصاناتو نپا کی سلور نقصانات میں تاؤس ذکر کرل کہ دا سلور پکی مکوا جی کوا بعضی خلقوں کی اڑی رو قصے مشہوری دی اڑن بنائی گوڑ بنائی اور سیبا لکھے بے ہوئی اگدئی بعضی ملیان ہوئی میلو کی بگردی چی دکم ہوا دکم ہوئی لکھے وڑی نو پاغیم ہوئی قربانی نکی اور بعضی ہوئی چی دکم ہوا ہوئی یا لکھے پریشوی نو پائیم نکی نور ام سخت اکڑا خوا
لکه بنی اسرائیل ته چې الله ویلیو موسی علیہ السلام سوی ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره الله وی یو غوا لاله کې دوی پکې قصې جوړ کړې غوا همونګه لالو دا غوا چې دی و بخور کولی شي که نشي کولی پټې اړولی شي که نشي اړولی رنګ به یې څنګه وي ځوانه به وي بوډۍ به وي دا غوا کیسه شو بیا هلکه شریعت کې د یو څیز ممانعت نه وي راغلي ښکاره نو ځان نه به قیسې پکې بیا نه جوړې شریعت کې څلور بیماری ذکر شو بس کنه اوس کیسو پسې ګرځې ښه لکې پرې شوي کېږي به کبه نه کېږي شریعت کې خدا بیماری نه د بیانه شوی که نه ته مقطوع ذیل وی د کم څاروي چې لکې کټ کړي شوي ابن قدامه دا کتاب د المغنی په نوم باندې پاغ کتاب کې د ډېرو سلف و صالحینو نه د کم څاروي چې لکې پرې شوي پاغې د قربانۍ د جواز ډېر علماء ذکر کړي دي عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ داغه دا فتوا وا چې د کم څاروي لکې پرې شوي په دې قرباني کې سید ابن المسیب دا فتوا وا حسن بصری فتوا ورکولا سید ابن جبیر امام نخعی دا د دین لوی لوی امامان د سلف وی داغی دا فتاوی موجود دی په ابن قدامه مغنی کی ذکر کړي چې مقطوع ذیل باندې د کم څاروي لکې پریشي پای کیږي ته کم د باغ مولای چې فتوی ورکې ښه درم عقلی دلیل وورا کده یو څاروي لکې پریشي نو څاروي ته څه نقصان دی د څاروي غوښې ته څه نقصان دی په لکې پرې کولو سره خو د څاروي په بدن کې څه نقصان نه راځي غوښه کې څه نقصان نه راځي زینت کې خایس کې نقصان نه راځي شریعت کې د دې نه منع نه ده راغلې شریعت کی چې د کمی بیماری من راغلی دای وضاحت هم او کنه نو د کم شیز من چې شریعت کې نه راغلی نو د ځان نه به تحلیل تحریم نه کې سلف صالحینو د لکې پرې کړې شوي د څاروي په قربانۍ د جواز فتوا ورکړې ده خلک دې د مسلو نه ځان خبر کی د قرآن او د سنت ذکرہ په قرآن او سنت باندې ځان پویول دا به د سلف صالحینو پر رهنمایي کې دای فتاوا ته وګوري هم دغه وجه دا چې د دې دور د عصر حاضر مشهور لوی امام شیخ عثیمین رحمه الله اغم دی خبر طرف ته اشاره کړي په شرح الممتع کې نو دا یو عام خبره مشهوره ده خلکو کې الکه وی لکې ته ویم ګورې ښه دا وضاحت د دې لپاره کوم چې چاته تکلیف پیښ نشي بیا د قربانۍ څاروي اخیستلو کې دویم عیب په څاروي کې چې راشي بعضې خلک وایي په دې هم نه کېږي ښه هغې ته مکسور القرن وایي هلکه وایي د کم څاروي ښکر چې ماتي نو پای هم نه کېږي ښه وایي ښکر ته ویم ګورې ښه هلکه ښکر ماتېدل د ښکر خو صحیب نه دی ابن عبدالبر څلورمې صدۍ عالم دی آیو کتاب لکلے دے الاستذکار پنم باندے پائے کی د علماء اجماع د ذکر کړي دا چې د کم څاروي ښکر ماتي
پدې ساروی قربانی کیږي مګي منع نه ده. دا صاحب دی نو ابن عبد البر امام نووی رحمه الله د په شرح المهذب کې بے شمار سلف بے شمار علماء محدثین مفسرین ذکر کړی دي او د جواز فتوی ورکړی دا چې د کم ساروی خرماتی نو پاغه ساروی قربانی کیږي او سمن نه دراغلی د قران او سنت پر اړه کې چې رمه کوي خرمات دل صاحب نه غوړي زمنګ په عوامو کې دا خبره مړي مشهور دي او کې دي چې ای باز علماء نه اوریدلی چاغي سره پورا تحقیق په دې باب کې بناو نو سرنګي چې ساروی لکه پرې کېدل صاحب نه ده دارنګي ساروی خر ماته دلم په ساروی کې صاحب نه ده. درم دا خبره مشهور ده چې د کم ساروی غوږ پرې کړی شي په دیم نه کېږي خوي دا اور بند کا خبر شي آیت مشقوقه الاذن وای او بند کا مشقوقه الاذن څه دی د یو ساروی غوږ پرې کړی شي شلیدلی نو یاره جی په دې قربانی نه کی تاسو ډیر دا خبره اوري. مذهب د جمهور علماء دا ده چې د کم ساروی غوږ پرې کړی شوی غوږ کې عیبی په دې قربانی کیږي. دلیل په دې ما سره دلیل مخکې ما ذکر نه کوسه دلیل د پیغمبر پاک حدیث ده هغه اربعون لا تجوز فی الضحایا سلور قسم عیبونه دي چې قربانی پاغي باندې نه کیږي نو پاغي سلور عیبونو کې وکم ذکر راغی وقف نه ذکر کړي دا حدیث په دلیل دی. یو بل دغه حدیث راوی چې ده براء ابن عازب ده رضی الله تعالی عنہ دته عبید ابن فیروز وی انی اکره ان یکون النقص فی القرن والاذن. عبید ابن فیروز براء ابن عازب دوی زه هغه ساروی بد غنما پاغي قربانی کول بد غنم چې داغي په اخکر کې او دای په غوږ کې نقصان زی په نکو. براء ابن عازب ورته سوی فقال له ما کرهت فدع ولا تحرمه على احد. بس ټیک دا چې ته بد غنې ته مکوا ته داسې ساروی وګوره چې خر امروغي وګونه امروغي خو لیکن په بل مسلمان باندې محرم وا بس تا طبیعت نه لګي نه لګي کنه خو په بل مسلمان ته دا موای چې نه کی دا ګوره د حدیث راوی ورته نصیحت کوي د پیغمبر پاک صحابي دته نصیحت کوي هغه صحابي چې د پیغمبر نه حدیث اوریدلې او د قربانې په ساروی کې چې کم نقص دی هغه بیان کړي هغه ورته وی په خپل مکه او په بل محرم. دا نصیحت مونږه مسلمانانو تم کو منډه کې وګرځي میلو کې وګرځي خسار وی والے خري روغي وګي روغي لکه روغي تر دې پورې چې په د سرمنو په میانس کې چې کم وختي هغه د مروغي وی ګوره خو بل مسلمان باندې تحریم حرامول هم کوي کنه په بلی ولی حرام ہے. نمائے چې عوامو کې دام مشهوره ټیک دا یو مسله علمی دلتشتا یو حدیث کی راضی علی رضی اللہ تعالی عنہ وی مونږ ته پیغمبر پاک دا حکم کړی دی چې د قربانې په ساروی کې با ان نستشرف العين والاذن چې سترګو ته او غوږونو ته ډیر ښه ګورئ تاسو دا دوی خاص کړی دي
سترګو ته به ښه ګورې او غوږونو ته به ښه ګورې چې دې کې نقص نه وي. اوله خبره خو په دې کې دا ده چې دا حدیث صحیح نه دی. په دې کې ابن عادی راوی دی، متکلم فیه دی، مانا حدیث په اعتبار د سند سره ضعیف دی. ځکه مخکې حدیث کې ذکر شو چې څلور عیبونه د قربانۍ په څاروي کې چې راشي نه پې کېږي، نو هلته سترګه خو ذکر نه وه که نه. ټیک ده، هغه وړوندوالی ښکاری ویلي دي، غوږ پکې ذکر نه و. یو خدای چې ضعیفه دی. اب په کار دا دی چې یو انسان روغ مالو ګوري، خو لیکن غوږ شلیدل صاحب نه دی. بل په دې حدیث کې خدا نشته چې پیغمبر خدا چې نه دی ویلي چې د کم څاروي غوږ شلیدلي قرباني پې نه کېدی ویلي، او نه دی ویلي. دومره یې ویلي چې سترګو او غوږونو ته یې ګورئ بس. یو قتل د څاروي دي، بل نه کېدل د قربانۍ دي، دواړو کې فرق دی. پیغمبر ویلی دی چې سترګو او غوږونو ته ښه وګورئ، داسې نه دی ویلي چې نه پې کېږي. دې خبرې ته شیخ عثیمین هم اشاره کړې ده رحمه الله. نو د دې حدیث نه دا استدلال کول په عدم جواز دا ډېر د عقل نه لري خبره ده چې نه پې کېږي، غوږ یې شلیدی دی، ښکرې مات دی. پیغمبر خو داسې نه وي چې نه پې کېږي. او دا کم حدیث د علی رضی الله تعالی عنہ چې دی دا محدثینو په باب د مکروهاتو کې راوړی دی. مکروه جدا شی دی او نه کېږدل جدا مسله ده. امام ابو داود، امام ابن ماجه، امام ترمذی. نو کچری په دې حدیث پر کې قربانی پې نه کېدلې، نو محدثینو په هغه باب کې راوړی چې هلکه په دې نه کېږي. بل د دې دور لوی لوی علماو، د دې عصر لوی لوی محدثین، شیخ ابن باز رحمه الله، شیخ عثیمین رحمه الله، د دین لوی لوی امامانو د غوږ شلیدلي په څاروي باندې د قربانۍ کولو جواز فتوا ورکړې ده. د ښکر مات په څاروي د جواز فتوا ورکړې ده. د غاښې چې ماتي په هغې د جواز فتوا ورکړې ده. لکې شلیدلي یا لنډه شوي پرې شوي جواز فتوا ورکړې ده. شیخ عثیمین وایي ولا فرق بین ان یکون القطع قلیلا او کثیرا حتی لو قطع القرن كله والاذن كلها او الذیل كله فانها تجزی. دا فرق مرق نه کوي قربانۍ څاروي کې. کله کې ټوله پرې شوي او که لږه پرې شوي، که ښکرې ټول ماتي او که معمولي ماتي، که غوږ یې لږ شلیدلی او که ډېر شلیدلی، په دې ټولو څاروو قرباني کېږي. وایي شیخ ابن باز هم وایي، شیخ عثیمین هم وایي. دا بعضې خبرې مې د دې دپاره وکړې چې عوامو کې دا بعضې بیمارۍ مشهور دي او شریعت کې دا ایسا حقیقت نشته. بس قربانۍ په څاروي کې چې کم عیب دی هغه پیغمبر ښکاره بیان کړي دي او ما هم بیان کړل. څلور عیبونه دي بس، باقی عیبونو لره اعتبار نشته. دا هماوی بین اسرائیل غابت جوړ نو دغه څاروی به کوم ځای پیدا کړي؟ دا هو بیا ډېر مشکل شي دا څاروي پیدا کول. ټیک ده، کوشش دا پکار دی څاروی دې ښایسته وي، ښکرې دې مروغي، لکۍ دې مښي، غوږ دې مروغي، غاښ دې مروغي. خو که داسې پیدا نه شو نو دې ته به نه ګورې چې ښکرې مات دی، لکۍ پرې شوې ده، غوږ یې پرې شوی. ما تاسو ته دا یې وضاحتونه وکړل که نه؟ نو مسلمانان دې حد تر وسه کوشش کوي چې قربانی کولو کې اخلاص دې پیدا کی. دا خو بعضې شرایط ما ذکر کړل چې قربانۍ څاروي کې به دا شرایط وي. مختصر زه بیا وایم، د قربانۍ په شرایطو کې یو شرط دا دی چې دا څاروی به د بهیمة الانعام دی.
دویم شرط دا چې دا څاروی به دې عمر ته رسیدي چې پای قرباني کیږي. دریم شرط په دې کې دا دی چې دا څاروی به د هغه عیوبو نه محفوظ وي چې کوم عیوب منع د قربانۍ چې قرباني په هغې بیا منع وي. دا درې شرایط دي د قربانۍ کولو کې. بیا مې دا خبرې هم ذکر کړې چې د قرباني په څاروي کې سرول عیوب معتبر دي. که دا څلور عیبونو کې یو عیب هم قرباني پې نه کېږي، او باقی په عوامو کې چې کومې خبرې مشهورې دي چې لکۍ پرې کړې شوي باندې نه کېږي، ښکر مات شوي باندې نه کېږي، او دارنګې غوږونه پرې کړې شوي باندې نه کېږي، د هغې وضاحتونه مې تاسو ته وکړل. الله رب العالمین دې موږ له په دین باندې سمجھ او بصیرت راکړي. مسائل ډیر دي، خو لیکن علی سبیل الاختصار، علی سبیل الاجمال، د اختصار په طور باندې صرف حاکم مسلمانانو ته بیان کړه. الله رب العالمین دې موږ له د قربانۍ کولو توفیق هم راکړي، اخلاص دې الله تعالی موږ له راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.